جمع رالو په جمع کې اکثر خلک جرابې استعمالوي او د دې نه علاوه ګزاره نه کیږي، خو که تاسو په معاشره کې کتلي وي کم خلک چې جرابې د یو ورځې نه دویمه ورځ درېیمه ورځ استعمالوي هغه وینځي نه، نو په هغې کې هم بدبو راځي. او څه خلک داسې کوي چې خپې ووینځي، لندې خپې وي او جرابه واچوي، نو د هغې د وجې نه هم د ګوتو منځونه هم خرابېږي او خپې بدبو هم کوي. او د شوز نه چې تاسو کوم هم اچوئ، بوټان یا پیزار چې اچوئ د هغې نه هم بدبو راځي او خلک تنګي. د دې بهترینه ټوټکه دا ده چې کوم سوډا ورته موږ وایو یا بیکینګ سوډا ورته وایو، د خوراک والا چې موږ اوړو کې اچوو، هغه سوډا چې ده تاسو لږه شان تاسو په بوټانو کې د شپې اچوئ، سهار ته بیا لرې کوئ، نو انشاءالله چې تاسو خپې به بدبو نه کوي او جرابې بدلوئ. او د دې نه علاوه چې هومیوپاتیک کم میډیسن دی، هغه بهترین میډیسن دی چې ستاسو د خپو نه به بدبو نه ځي. هغه میډیسن چې دی هغې ته سلیشیا موږ وایو، 15 ورځې به هغه استعمال کوئ، نو انشاءالله چې ستاسو خپې به بدبو نه کوي، خو احتیاط ضروري